ټول نه مخکې خو زه ظهور کاکا خیل ته د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمین منتخب کېدو باندې هغه ته مبارکباد ورکوم او امید ساتو چې انشاءالله تعالی چې په ډسټرکټ کې چې څومره ډسټرکټ لاندې ډپارټمنټس دي هغه به ظهور کاکا خیل د هغې پوره چانبین وکړي چې په هغې کې دا پیسې په صحیح طریقه باندې خرج شي او که کوم ځای کې غلطي د هغې باندې شامل کړي په هغه په سلام باندې مکمل ایکشن واخلي. دویمه خبره دغه وکړه نیازلي چې هغه سکول متعلق واقعي مو د سره دا وعده کړې ده انشاءالله تعالی د سکول راټولوي مو د ډسټرکټ ګورنمنټ طرف نه به دا پیسې ورکوو دی ته دواړه نشته دي. بل دلته یو څه کې ناست دي د ایجوکیشن والا فیاض صاحب نو ما اوس لیست وکتلو چې په هغې کې د اکوډه خټک او میره اکوډه ته سولرایزیشن ته چې کوم فنډ مو مختص کړی دی او چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ ته لاړ دی هغه دی د دوه یونټ کونسلو ته نه دی استعمالي نو دوی ته مو دا هدایت کړو چې اقدام د دغه دوه یونټ کونسلو ته د سولرایزیشن ته دا فنډ ورکړي ځکه چې د جي ډي سي کې مو دا مکمل دا چولو چې د ضلع نوشهره کې چې څومره میډل او های سکولز دي په هر یونټ کونسل کې ټولو ته دي لاړ شي او پیسې اویلیبل دي چې هغې ته اقدام وشي. جمعه خان دا وایي چې یو خو د سپورټس متعلق وایي سپورټس کمیټۍ چې کوم تفصیل دی هغې ډیټیل ډي سي سره پروت دی ظهور کاکا خیل د هغې ممبر شو پبلک اکاونټس کمیټې دی د لاړ شي هلته د تحقیقات وکړي بل ممبر که د ګورنمنټ پارټي که د اپوزیشن پارټي څوک غواړي چې د دې ډیټیل کتن غواړي دا اوپن دي او دوی سره دا پوره حق دی زه به ډي سي ته انسټرکشن ورکړم چې دوی سره کینی او تفصیلي پوه کړي چې دا فنډ څه باندې لګېدلی دی ځکه چې د دې سپورټس افیسر ډي سي د دې اختیارمند و د هغې چیک ساین کونې باندې او د ای په دا کړي نو ای سره زیات ډیټیل پروت دی مخکې مې یو ځل ما اجلاس د پی ټي آی د ممبرانو د جماعت اسلامي علمو دوی ټولو په ته ما دا ووایي ډي سي ته ما پابند کړو چې غالبا د تھرزډې ورځ وه نن نه دوه درې میاشتو مخکې چې تاسو لاړ شئ او دغه ته ډیټیل وایز وګورئ که تاسو پرې ابجیکشن وي چې دا فنډ غلط استعمال شوی دی نو موږ په هغې باندې تحقیقات وکړو خو بدقسمتۍ نه یو قسم لا نه و اوس زه ته اوس دې ته زه دې ته دا سپورټس فنډ تاسو دپاره اوپن دی موږ په ډسټرکټ کې او په صوبه کې بالکل صاف او شفاف کړی دی نو جمعه خان غواړي که دا ټول ممبران غواړي که د یو ګروپ په صورت کې دا چکون غواړي دوی ته موږ دعوت ورکوو چې دا سپورټس فنډ دی دی وګوري او دا یې دوی حق هم دی او دا یې دوی فرض هم دی چې دا وګوري په دې موږ هېڅ دویمه خبره د ان جي او متعلق دغه وکړه جمعه خان ما خیال دی چې درې څلور ورځې مخکې ما د جمعه خان سره خبره وشوه چې زه راځم او زه به تاسو سره کښېنم د دې متعلق به خبره وکړو خو زه رانغلم پرون زه رالم خو زه ډېر لیټ وم په جلدۍ کې دی د موږ سره کښېني دی د موږ ته تفصیل ووایي چې دا ان جي او څه کوم غواړي دا کومه ان جي او ده دی څه فرایض کوم غواړي دلته نوشهره کې دی نو هغه به موږ دی کښېني ان جي او له دی راولي دی سره موږ کښېنو هغې متعلق به بحث وکړو که هغه فیزیبل دی نوشهره دپاره او که هر چا راوستي موږ به هغه ویلکم کوو. دویمه خبره یو جمعه خان وایي چې یوت خلک دا د یوت خلک نه دي دا د یو جماعت خلک دی دا د یو پارټۍ خلک دی او بغیر حساب کتو چغې وایي چې سی نوم دی کرپشن وشو کرپشن نظام هغه ټیم کې لګوئ چې بنده حساب وګوري که موږ خپل کاروبار کې که جمعه خان کوي یا زه کوم یا تاسو کې څوک کوي نو موږ که خپل سټاف وي ملازمین وي هغې باندې موږ الزام هله لګو چې کله موږ د هغې کاته وګورو د هغې ایکسپنډیچر وګورو هغې نه پس پې الزام لګو بیا پې ایکشن اخلو مخکې خو ما چې کوم ابجیکشن و دا نو چې سی نوم دی دا فنډ څنګه استعمال شو ځکه چې دا فنډ چې استعمالېدو د دې نگرانی سپورټس افیسر کړي ډي سي کړي ده او د سپورټس چیرمین وغیره کړي ده ما ته دلته انفارمیشن راغلو چې په دې یو دغه باندې کیش پرایزز
باندې او د سپورټس سامان او اکوپمنټ یو 1,60,000 یو 6,47,825 روپۍ په دې باندې ما دستخط شوی ما د سپورټس یو دغه باندې ما دستخط نشته ځکه چې ډیسټریکټ ناظم اتھارټي نه ده چې هغه باندې باندې دستخط وکړي ټیک شو دا د ډي سي کار دی د کمیټي کار دی ما دې چې ما وې ته وکتل نو هغه کې دغه سکه وشته ماته یو بل مدارو نو چې ما وې ته هغه ریجکټ چې دا څنګه څنګه کوم چې کوم دې د سلو نیم لکو دا دې باندې چې ما وکتل نو ما جالي په فیک دستخط نو دا نه اپوزیشن پوینټ آوټ کړی دی نو یوت والا کړی دی هغه یوت اسمبلی والا چې څه کې دا دی خپل ودغه خپل غریبان کې مخکې دا پیسو باندې ما اعتراض کړی چې ما دا دستخط چا کړی دی که په دې کې مو امبیزلمنٹ کړو یا مو کرپشن کړو نو موږ نه هایلایټ کوو چې څوک کرپشن وکړي نو خپل نه هایلایټ کوي چې دا زیاتې خو د موږ سره شوی دی د ډیسټریکټ ناظم سره د پی ټی آی سره چې د